عزتمنو د دریو کالو ماشوم یعنې خپلو ګاونډیانو تښتولی دی او بیا هغه ښځې رانیولې دي بخښلی دی ټکولی دی د پیسو دپاره یې وچلې دي چې عزتمن راځئ چې دغه د پلار خبرې واورو چې دا څه وایي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده چې خپلو ګاونډیانو د 3 کالو ماشوم چې زخیب نوم دی عزتمنو چې دغه ګاونډۍ ښځې دا کو خپل کور ته دننه کړی دی چې دې ته کتل چې پلار ورپسې ډېر تیزو کې ګرځي او کله یو خوا ته منډه وهي کله بل خوا ته وهي خو دې په زړه کې دغه لالچ راغلی چې اچھا دلته کې به یې پټ کړم او ټلیفون به ورته وکړم چې کوزوي دې په کار وي نو 90 لاک روپۍ راولېږه نو زوی به زه تا ته حواله کړم. نو پلار ورته په جواب کې ویلي دي که چېرې ما سره 90 لاک روپۍ وي نو زه لیونی یم چې په 500 روپۍ باندې دیري کوم خو په دغې باندې به مې تجارت کولو او په دې باندې به ما ډېر ښې روپۍ پیدا کولې. عزتمنو کله چې ښځې د دغه سړي خبرې اورېدلې دي نو موبایل یې ورپسې کټ کړی دی. دغه ماشوم یې وهلی دی ټکولی دی بیا یې وجلی دی او د خپل د کور شاته یې یو زوړ کنډر چې هغې ته یې غورځولی دی. اخره کې بیا یې ورته میسج کړی دی چې راشه زوی دې په دغه ځای کې پروت دی او پیسې دې نه ورکولې نو د هغوی دغه انجام دی. عزتمنو چې دغه ښځه اوس تښتېدلې ده الله تعالی دې وکړي چې دغه ښځه دې زر ته زره ګرفتاره کړل شي او دې ته د ټولو نه ښه غټه عبرتناکه سزا ورکړل شي. مینوال زموږ د سره د نن ورځې خبر ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.